د کرکټ د وجې نه ستاسو د فیسبوک آی ډي چې ده دا ختمېدی شي. نن سبا چې کوم میچونه شروع دي شي کله ناکله چې د ټورنمنټ شروع کړي د دې د وجې نه چې دی د فیسبوک آی ډي د ډېرو کسانو چې ده هغه ختمېږي ځکه هغو غلطیانو کې اکثر ماته په وټساپ باندې ځینې میسیجونه وکړي نو زه ورته وایم تاسو به غلطي کړي نو هغه غلطي چې ده دا نه پېژني. غلطي خو په ډېرو قسمونو ده خو یوه د کرکټ دا هم ده ځکه که تاسو وګورئ دا میچونه چې دي دا په یوټیوب باندې هم نه ښولی کېږي او په فیسبوک پیج هم نه ښولی کېږي. په فیسبوک پیج چې کوم کسان یې چلوي نو هغه هم د څه وخته پورې چلوي په اخره کې بیا وایي لینک پر کلیک کرئ ورنه اسکرین ایسا रहेगा. خو کله چې تاسو په لینک باندې کلیک کوئ نو هغه ویب سایټ ته لاړ شئ خو هلته کې چې دی ایکس هم تاسو ته نه میلاویږي نو هغه په تاسو باندې دغه ویب سایټ چې دی دا ویزټ کوئ لکه خپل ویب سایټ چې دی په هغې کې چې کوم اشتهارات دي هغه تاسو وګورئ نو هغه ته د هغې نه هغه روپۍ چې دي هغه میلاویږي. نو هغه د ټایم دپاره دغه د فیسبوک آی ډي رخ کړي او د ټایم دپاره یې دغه پیج رخ کړی. هغه یوه ورځ وچلېږي یا دوه ورځې وچلېږي که ختم شي خو هغه ته خپلې روپۍ چې دي دا سیل کړي. نو موږ چې دغه وینو نو موږ هم د خپل آی ډي سره یا دا چل وکړو یا د خپل پیج سره دا چل وکړو نو زموږ هغه پیج خو زموږ دپاره ډېر ښه سي چې کله پرې موږ دغه ویډیو لوډ کړو نو د هغې سره زموږ هغه پیج ته چې دی هغې باندې سټرایک راشي یا موږ ډېر غلطیانې کړي نو هغه پیج ورسره هم ختم شي او هغه فیسبوک آی ډي چې ده دغه ورسره هم ختمه شي. بله دا غلطي اکثر ځینې کسان چې دي کومو کسانو سره چې پیجونه نه دي نو هغه اکثر ټي وي ته چې دی هغې ته یې موبایل نیولی. نو زموږ سره په فیسبوک کوم داسې کسان شته چې هغه اکثر ټي وي ته چې دی موبایل یې نیولی نو هغې له ډېر کسان راځي او ویوز هم په هغې باندې ډېر زیات راځي ځکه په فیسبوک یوټیوب باندې میچ نه ښولی کېږي که څوک ټي وي ته ونیسي نو هم هغه کسان هغې ته رایوځای کېږي نو دغه هم غلطي ده او د دې سره ستاسو آی ډي چې ده هغه هم ختمېدی شي. اکثر که تاسو وګورئ ټیک چینل والا دي لکه زموږ په شانتې ویډیوګان جوړوي خلکو ته طریقې ښایي هغه هم دا غلطي کوي شاته یې ټي وي چالوي هغه مبارکي چې ده دا خلکو له ورکوي. نو تاسو هغه ته وګورئ تاسو وایئ دا کس چې دی دا زه چلوم نو تاسو وایئ تاسو هم دغه غلطي کوئ نو دغه غلطي به نه کوئ که ستاسو نه شاته په ټي وي کې چلېږي نو هم دغه غلطي ده او د دې سره چې دی ستاسو اکاونټ ختمېدی شي. که یوه ورځ کې ختم نه شو نو په دوه ورځې کې داسې کال پس هم ختمېدی شي 2 کاله پس چې دی د هغې هم تاسو ته سټرایک چې دی میلاویدی شي. دا به نه وایي چې پلاني کس چې دی دا ورکړي ده د دې هر کله چې دی تاسو ته به دغه سټرایک چې دی دا به تاسو ته میلاویږي او ستاسو اکاونټ چې دی د دې سره به ختمه کېږي. نو تاسو به شاته چې هم ستاسو نه میچ چالوي نو تاسو به دغه نه کوئ. اکثر ځینې کسان په ګرون کې نو په ګرون کې چې ناسي په کوم ځای کې چې دا میچ وي نو هلته کې به تاسو پیچ ته چې دی هم په موبایل نه نیسئ که تاسو ونیول نو په دغې باندې هم تاسو ته سټرایک میلاویږي او ستاسو آی ډي چې ده هغه د هغې سره ختمېدی شي. که تاسو وګورئ د ټي وي چینلې نو ټي وي چینلې چې دي هغو چې هم هلته لاړ شي سټیډیم ته دا کسان نه خالي انټرویو لي خو واپسي سټیډیم ته چې دی کیمره نه نیسي. نو که تاسو خپله کیمره دغه شانتې سټیډیم ته دې ته نیسئ نو د هغې سره هم ستاسو د فیسبوک آی ډي چې ده دا ختمېدی شي. دغه شانتې ډېرې نورې غلطیانې هم دي خو د فیسبوک میچونه د هر سره چې دي دا په خپله آی ډي باندې نه ښایي خالي چې دی په وینا باندې لکه څنګه چې زه لیکم دغه شانتې په وینا باندې سکور ښایي څه ښایي ویلی شئ یا نور څه دغه پې کوئ کومنټري پې کوئ یا تصویران اړوئ راړوئ نو په هغې څه مسله نشته. خو ویډیو چې دی نو تاسو د کرکټ ویډیو چې ده تاسو په دې باندې نه شئ ښولی نو دا یوه غلطي ده د دې د لاسه هم د ډېرو کسانو اکاونټونه چې دي هغه ختمېږي. که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.